اوس خبره ده اودس په څه باندې ماتېږي او اودس په څه باندې نه ماتېږي. نو دا یوه مسله خو دا ده چې هغه ما او تا ته بلکې ټول خلکو ته هغه معلومه ده چې اودس په ډکو بولو باندې او په تشو بولو باندې ماتېږي. اوس دې کې څه مسلې دي، هغه مسلې خفیه مسلې دي چې د هغې عام کس ته هغه پته نه لګي. نو اودس دا په ډکو بولو هم ماتېږي، په تشو بولو هم ماتېږي، او دې سره سره چې د شا د طرفه هوا وځي نو اودس دې سره ماتېږي. اوس دې کې یو سوال پیدا کېږي، ذهن ته یو سوال راځي او هغه سوال دا دی، د بعضې خلکو د مخکې طرفه هوا وځي، د مخکې طرفه د بعضې خلکو هوا وځي. ته به اوس وایې چې دا څنګه؟ نو دا حالاتو دا په بیمار سړي باندې راځي چې څوک بیمار وي نو دا حالات پې راځي چې د مخکې طرفه د هغه نه هوا خارجېږي، او دا چې کله یو نیم کسي هغه دا پټې سستي نو چې هغه منډه ووهي یا مزل وکړي نو هغې سره سره هم دا هوا د هغه نه خارجېږي. بل دا د ایبت د وجې هم راځي چې یو کس ایبت واخلي، ته ورته د ایبت خبره وکړې، هغه ایبت واخلي، زړه یې ویریږي نو د هغه نه هم دا هوا په هغې سره خارجېږي. اوس دا هوا داسې وي چې یو کس نه دا هوا د مخکې طرفه دا لړه شي نو هغه وایي چې زما اودس مات شو. نو هغه خپلې کپړې وګوري، ځان وګوري، په هغې باندې څه اثرات دې ونه مومي. دی خو په ظاهر کې وي چې زما اودس مات شو، خو چې دی بیا ځان وګوري، کپړې وګوري نو ده څه محسوس نه کړي په هغې کې، نو دغه ټیم کې دغه هوا د ده نه خارجه شوي، خو دی وایي چې زما اودس دا مات شو، زما نه تش بول لاړو یا زما نه مني ووته، مزي رانه ووته. خو دا نه مني وي، نه مزي وي، او نه دا تش بول وي، دا بلکې د دې بیمارۍ د وجې راځي چې انسان بیمار شي نو د هغې د وجې دا راځي، د انسان نه دا وځي. عام طور پر خو یو کس بیمار نه وي نو هغه نه هم دا وتی شي، خو یو کس هغه بیمار نه وي نو د هغه نه هم دا وتی شي، یوازې په بیمار باندې دا لازم نه ده. نو اوس په دغه هوا باندې هغه اودس ماتېږي او که نه ماتېږي، نو دغه اهم مسله ده. نو اشرف علي تانوي صاحب لیکلي دي چې په دغه باندې اودس دا نه ماتېږي چې د مخکې طرفه هوا خارجه شي، نو په دغه باندې اودس دا نه ماتېږي.